بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه. مخکې تاسو ته بیان کړی چې دا دنیا د بقا کور نه دی، بلکې یو انسان په دغه دنیا کې همیشه ژوند نشي تیرولی. جواب راکوئ ښه؟ یو انسان په دغه دنیا کې همیشه ژوند تیرولی خامخا به دی مړ کیږي. نو فاذا كان حالها ما وصفته، بس چې کله دنیا حال داوي، فاذا پس کله کان حالها چې وی حال د دنیا ما وصفته هغه کم چې ما بیان کړی دی. مخکې تاسو ته بیان کړ کنه چې دا دنیا څه شی ده؟ فانی ده. وحالنا وما خلقنا، او حالت زمونږ هغه وي خلقنا چې مونږ پیدا کړی شوي یو له د څه دپاره، یعنی د څه دپاره چې مونږ پیدا کړی شوي یو زمونږ حالت هغه ده ما قدمته، څه چې ما مخکې تاسو ته پیش کړله او بیان کړله. نو دې عبارت مطلب دا شوله چې کله د دنیا حالت خو دا شي چې دا فانی دی، او زمونږ حالت دا وي چې مونږ پیدا کړی شوي یو د څه دپاره؟ د عبادت دپاره. یعنی دنیا فانی ده، دنیا حال دا دی، زمونږ حال دا دی چې مونږ پیدا کړی شوي د څه دپاره؟ د عبادت دپاره. نو فحق علی المکلف، نو لازم دی په مکلف باندې، په عاقل او په بالغ او په پوه انسان باندې ان یذهب بنفسه، چې دی روان شي، دی لاړ شي بنفسه خپل دغه نفس او خپل دغه ذات سره مذهب الاخیاری، هغه مذهب د نیک خلکو په لار باندې، مذهب د نیکانو باندې، مذهب د نیکانو باندې. مطلب دا چې دنیا هم فانی ده او مونږ هم پیدا کړی شوي یو د څه دپاره؟ نو چې کله دا دو خبرې مونږ ته معلوم شو که نه، نو فحق علی المکلف، نو لازم دی په مکلف باندې ان یذهب چې دی لاړ شي بنفسه څه سره؟ خپل دغه نفس سره مذهب الاخیاري، هغه لار ده نیکانو باندې. پوهیږئ؟ ویسلک مسلک اولی النهی، ویسلک او دی اختیار وکي مسلک، مسلک په معنا د لارې سره راځي. څه شي سره؟ مسلک په معنا د لار سره. دی اختیار وکي لار د چا؟ اولی النهی. نهی دا د صاحب العقل دپاره استعمالیږي، د پوهه خلکو دپاره. دی اختیار کی دا لار د چا؟ د تو پوهه خلکو. یعنی دغه کس د خپل ځان روان کی د چا په لاره باندې؟ د اوخیارانو او د نیکو خلکو په لاره باندې، ولا بسوار او د بصیرت لرونکي په لاره باندې دی روان شي. ويتأهب او د تیاری وکي د دې خبرې، لما د دې خبرې اشرت الیه چې کم طرف ته ما اشاره کړې وه. نو څه اشاره کړې وه مصنف وایي؟ آخرت د تیاری طرف ته اشاره کړې وه چې صالح الاعمال وایي که نه، نیک اعمال به تاسو کوئ. دې طرف ته چا اشاره کړې وه؟ نو چې کله دې دغه اشاره کړې وه بیا درته وایي ويهتم بما نبهت علیه، او فکر او دهان دی وکی یا اهمیت دی ورکی. څه دی وکی؟ اهمیت دی ورکی. څه ته؟ بما په هغه باندې، په هغه خبرو ته اهمیت دی ورکی نبهت علیه چې په کم څه باندې ما تاسو خبردار کړی یې، په څه باندې ما خبردار کړی. نبهت معنا خبردار کړی دی. نو مطلب دا تاسو به اهمیت ورکئ هغه خبرې ته، کم خبرو باندې چې می تاسو ته خبر درکړی چې تاسو به د څه تیاری کوئ؟ د آخرت تیاری به کوئ. نو چې کله څوک د آخرت تیاری کوي نو دې دپاره یو لاره خو کتل غواړي که نه، یو طریقه خو به کتل غواړي که نه. اوس درته وضاحت د هغه لارې او د هغه طریقې کوي په څه باندې چې د آخرت تیاری کیږي. نو درته وایي واصوب طریق له، د ټولو نه بهترینه لاره، اصوب په معنی ډېر زیات بهتره، سمه غوره لاره کومه یو د له دې دپاره فی ذلک په دې خبره کې ده. دی عبارت مطلب څه؟ مطلب که یو کس دا غواړي، یو کس دا غواړي چې زه دې په سمه لاره باندې روان شم، نو دې دپاره لازمه ده او دې دپاره د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده فی ذلک په دې خبره کې
په کومه خبره کې مخکې عبارت ته ګورئ وارشد ما یسلکه من المسالک او ډیر زیات مناسب دی چې دی اختیار کې هغه لاره من المسالک د څه شي نه د لارو نه مسالک په معنا ده راسته ته ویل کېږي ښه د ټولو نه اصوبه طریق په معنا د څه سره لارې سره د ټولو نه اصوب او برابر او غوره او صحیح لاره کومه یو ده او د ټولو نه مناسب لاره کومه یو ده چې دی اختیار کې نو درته وایي هغه لاره دا کم چې مخکې هم تاسو ته بیان شو چې ویسلک مسلک اولی النهی چې دی روان شي په لار د چا د نیکانو او د عقلمن خلکو د که څوک دا غواړي چې دی په سمه لار روان شي نو دی د پاره د ټولو نه بهترینه لاره دا ده چې دی د چا په لار روان شي عقلمندو د نیکانو او دویم دی د پاره ډیر زیات مناسب دی چې دی اختیار کې د لارې د هغه لار نه کم لار چې د چاو د نیکانو نو بیا به دا به څنګه کېږي التأدب بما صح عن نبينا سيد الاولين چې دی ادب حاصل کی که څوک دا غواړي چې زه د نیکانو په لار روان شم که څوک دا غواړي چې زه د په غوره لار روان شم که څوک دا غواړي چې زه د آخرت دپاره تیاری وکړم دی ادب واخلي نصیحت دی واخلي د څه شي نه بما د هغه څه نه صحه چې هغه صحیح ثابت شوی دی عن نبینا صلی الله علیه وسلم د چا نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه سید الاولین چې سردار د اولنې خلکو دی چې کوم چې مخکینې خلکو والآخرین او سردار د رستنې خلکو یعنی کم خلک چې مخکې تیر شوی ده انبیاء کرام او امتیان د دې سردار څوک دی او کم چې رسته تیریدونکي د دې سردار څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واکرم السابقین او ډیر زیات عزتمند دی په مخکینی خلکو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واللاحقین او کم چې رستنی خلک دی رسته لاحقین کوم رستنی خلک چې راتلون کې دی د هغې هم سردار او مشر او رهنما څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی صلوات الله رحمتونه دی وي د الله رب العالمین وسلامه او سلامونه دی وي د الله رب العالمین علیه په چا باندې وعلى سائر النبیین په ټولو وقد قال الله تعالی په تحقیق سره بیان کړی دی چا وتعاونوا على البر والتقوى تاسو مرسته وکئ امداد وکئ ښېګړې وکئ یو بل سره په څه کې په تقوا او په نیکي کې یعنی یو بل سره په تقوا او په نیکي کې مرسته کوئ ښه نو دا خو عبارت دې ځای پورې دا خو عبارت شو څه شی شو اوس دې عبارت مطلب څه دی ما ته ګورئ دې عبارت مطلب دا دی چې کله د دنیا حالت خو دا دی چې دا فانی دی د دنیا حالت فانی دی او د انسان تخلیق او د پیدایش مطلب او غرض دا دی چې دا پیدا کړی شوی دی د څه دپاره نو دنیا هم فانی شو انسان تخلیق هم د عبادت دپاره دی نو بیا دغه انسان دپاره لازم دی چې دی هغه لاره باندې روان شي کم لاره چې دا اولی النهی د صاحب عقل او د چا دی والابصار او د بصیرت لرونکي خلکو دی په هغې په لاره باندې دی روان شي بیا درته وایي کله دی په هغه لاره باندې روانیږي نو بیا دی دپاره دا لازم دی چې دی اهمیت ورکړي هغه خبرو ته کمې خبرې چې ما تاسو ته مخکې بیان کړی دي او دی تیاری وکړي د هغه څه د څه باندې چې مې تاسو ته اشاره کړې ده او خبرداری مې درکړې ده نو چې کله ته تیاری هم کوي ته اهمیت هم هغه خبرو له ورکړي نو دی دپاره یو لار خو به پکار وي که نه دی درته وایي چې دی دپاره اصوبه لاره هغه ده او ډېر زیات مناسب لاره هغه ده د لارو نه دلته عبارت ګورئ ما یسلکه من المسالک دی دپاره ډېر مناسب لاره هغه د ډېرو لارو نه لارې خو ډېرې دي که نه خو دی دپاره مناسب لاره هغه ده کومه لاره چې د چاو د نبي علیه السلام او د نیکانو نو چې کله د نیکانو په لار باندې یو انسان روانیږي کله چې د نیکانو په لار یو انسان تک کوي نو دی دپاره لازم دا دی چې دی څه چل وکړي دی د اختیار کې تیاری دی وکړي یا ادب دی واخلي څه شي
ادب دی واخلي، سبق دی واخلي، زده کړه دی وکړي د څه شیز نه؟ د هغه څه نه کم چې ثابت شوی دی د چا نه؟ نبي علیه السلام نه. نبي علیه السلام نه څه ثابت شوی دی؟ قرآن او حدیث. بیا درته د الله رب العالمین د قرآن آیت ویله چې تاسو په نیک کارونو کې یو بل سره به مرسته او امداد به کوئ. او بیا درته وایي چې کم خبر د رسول الله مبارک علیه السلام نه ثابت شوی دی هغه خبره باندې به تاسو څه کوئ؟ عمل به کوئ، هغې نه به تاسو سبق اخلئ. پوهېږئ امیر صاحب؟ په عبارت او په معنا مو سر خلاصېږي چې په کم ځای پوهه نه شوئ ما ته وایئ. ښه دې ځای پورې مفهوم او لفظ معنا باندې پوهه شوئ، مخکې ګورئ څه وایي. اوس د رسول الله مبارک علیه السلام نه څه شی ثابت شوی دی؟ رسول الله نه څه ثابت شوی دی؟ درته وایي وقد صح، یقینا په تحقیق سره صحیح ثابت شوی دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوب علیه السلام نه انه قال چې یقینا نبی علیه السلام فرمایلی دی والله فی عون العبد، الله رب العالمین په مدد او امداد دغه بنده کې وي، په مرسته دغه بنده کې وي. د کم بنده؟ ما کان العبد فی عون اخی، د هغه بنده کم چې د خپل رور سره مدد کوونکی وي. په دې باندې پوه شوي؟ ترجمه باندې پوه شوي چې والله فی عون العبد چې الله رب العالمین په مدد د خپل بنده کې وي، یا الله رب العالمین مدد کوي د خپل بنده. ما کان العبد د هغه بنده چې دی وي د عبد وي فی عون اخیه د خپل د مسلمان د غرور په مرسته کې. د دې عبارت مطلب دا دی چې الله رب العالمین به هغه چا سره مرسته او مدد کوي او ښېګړه کوي کم مسلمان چې خپل بل مسلمان رور سره مرسته او ښېګړه کوي. نو بیا ستاسو په دغه کتاب کې حاشیې والا هم لیکلی ده چې دا مرسته او دا مدد کول دا بقلبه او ببدنه او بماله، دا په زړه سره هم وي. زړه سره مطلب دا دی چې د بل مسلمان په باره کې غلط سوچ ته ونه لري، د بل مسلمان د پاره سپک سوچ ته ونه لري. یا بماله، په مال سره یو مسلمان غریب دی هغې سره مرسته وکړه، که تا هغې سره مرسته وکړو الله به تا سره مرسته کوي. یا ببدنه، بدن سره یو مسلمان چرته په لار روان دی ورسره یو پند دی وزن دی، هغه وزن ورسره اوچتوه. صحیح ده که نه؟ یو مسلمان بیمار دی، بیمار پرسي وکړه، مال دولت ورله ورکړه، تپوس وکړه. دا څه دی؟ دا مدد کول دی د بل مسلمان سره، او په دې باندې الله رب العالمین د دغه انسان مدد کوي کوم چې د بل مسلمان مدد کوي. پوهېږئ؟ بیا دغه شان د رسول الله مبارک علیه السلام بل حدیث هم دی که نه؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تاسو کې بهترین او کامل مسلمان هغه دی چې د دې د لاس او د جبې تکلیف نه بل مسلمان محفوظ وي، بل مسلمان محفوظ وي. نو چې کله د مسلمان شان دا وي چې د بل مسلمان د دې د لاس او د جبې د تکلیف نه څه شی به وي؟ محفوظ به وي. څه شی به وي؟ محفوظ به وي. اوس مخکې ګورئ، ښه مخکې تاسو ته بیا وضاحت لږ کومه. وانه قال، دغه شان د نبی علیه السلام فرمایي من دل علی خیر، چې یو څوک دلالت وکړي اشاره وکړي علی خیر په خیر باندې، فله مثل اجر، دې دپاره به مثل د دې اجر وي. د کم اجر؟ مثل فاعله. لکه ما ته ګورئ اوس فاعله کوونکي. د دې عبارت مطلب دا دی چې ته یو مسلمان ته ووایي چې مسلمانه مونځ وکړه. اوس که هغه مونځ وکړي هغې د مونځ کولو په وجه باندې چې هغې ته څومره اجر او ثواب میلاویږي، ستا دغه وینا د وجې نه هم تا ته دغه ثواب میلاویږي. په دې باندې پوه شوئ؟ هم دغه شانتې چې یو انسان یو چاته د بدي حکم وکړي، یو څوک په ګناه باندې اماده کړي چې ته دا ګناه وکړه، په خپله ګناه نه کوي خو بل چاته وایي چې ته دا ګناه وکړه، هغې که هغه ګناه وکړله د ګناه چې څومره عذاب او سزا میلاویږي دې ګناه کوونکي ته دغومره به تا ته هم میلاویږي چې تا ورباندې دغه کار کړی دی. من دل علی خیر، که څوک دلالت او اشاره وکړي په یو ښېګړه کار باندې خیر باندې، فله مثل اجر، دې دپاره مثل د اجر وي فاعله د کار کوونکي. یعنی یو انسان چې کله نیک کار باندې دلالت وکړي دغه کار کوونکي کم کار کوي، دغه کار کوونکي مثال په طور باندې
ته یو کس ته ووایي چې الله رب العالمین ته خو ډېر زیات غریب یې پخپله ډېر زیات غریب یې مال دولت در سره نشته چې ته بل چا سره مرسته وکړي یو عرب پتی دی هغې ته ووایي چې ګوره الله رب العالمین درته مال درکړی دی دولت درته درکړی دی دغه مال دولت د الله په لار کې ته خرج کړه هغه مالدار کس داسې وکړه چې 1 کروڑ روپۍ د الله په لار کې خرج کړله اوس دغه 1 کروڑ روپۍ چې هغې د الله په لار کې خرج کړې ده هغې ته چې د 1 کروڑ څومره اجر او ثواب میلاویږي الله به هغومره اجر او ثواب تا ته به هم درکړي چې تا ورته اشاره او لارښودنه کړې وه پوهېږئ که نه نو که تاسو په خپله ښېګړه کار نشئ کولی کوشش کوئ چې بل چاته وایې نو دې نه یو دا مسله هم ثابتېږي چې ستا اواز چې څومره خلکو ته رسي ستا په وجه باندې څوک نیک کار کوي نو کوشش وکړئ چې ته دا خپل اواز ډېرو خلکو ته ورسوي لکه سوشل میډیا شو فیسبوک خو هر څوک کوئ که نه نو کوشش کوئ چې په د فیسبوک په دغه دنیا کې هم تاسو کوشش به څه کوئ چې د دین دغه پرچار به تاسو کوئ که ستا د یو کس نه 100 کسانو دا خبره واورېدله او بیا 100 کسانو په دې عمل وکړل تا ته خو اندازه هم نه لګي چې چا زما خبره اورېدلې دي خو الله به تا ته هغې په مثال اجر درکوي دقه شانتې یو انسان په فیسبوک باندې مثال په تور ګانې شیر کوي غلط چیزونه شیر کوي هغه چې څومره خلک اوري دغه ګناهونه به ټول دغه شیر کوونکي ته ملاویږي نو دغه احادیثو په روشنایي کې به تاسو خپل محله په مسجد کې خلکو ته به رهنمایي کوئ خپل رونو خپل مشرانو کشرانو په ته به دقه ښایئ چې ګورې دا کم ګناه کار چې ته کوي که ستا په وجه باندې بل څوک دغه کار وکړي ګناه به چا ته میلاویږي تا ته میلاویږي نو دې خبرو احتیاط کول او په دې باندې خلک پوهه کول دا ډېر اهم خبرې دي بیا وایي وانه قال یقینا محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی من دعا الى هدن کچا دعوت ورکړله هدایت طرف ته کان له من الاجر دې دپاره به وي د هغه اجر نه مثل اجور من تبعه په مثل د اجر هغه چا چې چا تابعداري د دې حق او د هدایت کړې وي لا ينقص ذلك من اجورهم نه به کمولی کېږي دغه ذلك دغه اجر من اجورهم دغه اجر نه شیئا هیڅ یو شی مثال په تور باندې یو کس مالدار دی ته ورته وایي چې حاجي صاحب ګوره الله درته مال دولت درکړې ده حج وکړه هغه لاړو حج یې وکړله چې هغې د حج کولو څومره ثواب دی دقه مره ثواب به الله رب العالمین به تعالی به هم درکړي خو سره د دې چې دغه اجر کوونکي دغه حج کوونکي د سوال نه به هیڅ یو شی کمیږي نه مطلب الله به هغې ته ځان له ثواب ورکړي او الله تا ته به ځان له ثواب به ورکړي بیا مخکې څه وایي وانه قال لعلي رضی الله عنه په تحقیق سره بیان کړی دی محبوب علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فوالله لأن يهدي د الله په ذات باندې قسم دی لأن یقینا یهدي الله چې هدایت ورکړي الله رب العالمین بکا معنا ستا په ذریعه باندې ای علي صاحب نبی اسلام فرمایي چې ای علي صاحب د الله په ذات باندې قسم دی که چرته الله رب العالمین ستا په وجه باندې یو چاته هدایت ورکړي یو چاته ښه لار وښایي یو څوک په ښه لار روان شي نو څه چل به وشي رجلا واحدا صرف یو سړی ښه ستا په وجه باندې په هدایت ورکړي الله رب العالمین ستا په ذریعه چاته یو سړي ته خیر لک من حمر النعم دا غوره او بهتر دی ستا دپاره د هغه سور اوښ نه د څه شي نه نعم په معنا د اوښ سره راځي او حمر په معنا د سور سره راځي نو مراد د دې عبارت او کلام د محبوب علیه الصلاة والسلام نه مراد دا دی ما ته ګورئ چې ای علي رضی الله تعالی عنه د الله په ذات باندې مې قسم وي که چرته الله رب العالمین ستا په ذریعه او ستا په وجه باندې یو کس ته هدایت ورکړي دغه یو کس ته هدایت ورکول دا به ستا دپاره دومره بهتره وي لکه دغه سور اوښ نه هم زیات ستا دپاره بهتر څه شی دی دغه یو کس هدایت دلته لفظ د سور اون ذکر شوی ده که نه خو دا دې دپاره چې په هغه زمانه کې دا ډیر زیات د مال یو شیز ګرځېدلی دا اوښ نو دلته نبی علیه صلات وسلام فرمایي
چې د دنیا د مال نه بهتره دا ده چې ستا په وجه باندې یو کس څه چل وشي صحیح نیک لارې ته راشي. بل ځای کې محبوب علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې علی سي که د مشرق نه تر مغربه پورې د کافران قتل شي دا به دومره بهتره نه وي چې یو کس ستا په وجه باندې په هدایت باندې راشي دا به ستا دپاره بهتره وي. لکه یو کافر قتلول زر کافران وجل دا دومره بهتره نه ده چې یو کافر مسلمان کول څومره بهتره ده. ولی دا کافر چې ته قتل کی کنه چرته لاړ شي کافر جهنم ته، نو غوره خو دا ده چې ته انسان جهنم نه بچ کی او جنت ته راولي. چې یو مسلمان یو کافر ستا د وجه مسلمان شي دا به چرته ځي؟ ته چې زر کافران قتل کی دی به چرته ځي؟ نو بهتره کومه یو ده یو. نو کوشش به دا کوئ چې کچرته مال او دولت مقابله راشي د دینی امور سره دینی کارونو سره مونږ به ترجیح څه ته ورکوو؟ دین ته به ورکوو. کچرته د دولت د دنیا د شهرت د دنیا د کنځلو مقابله راشي لکه ته دین کار کوي خلک در پسې بد رد وایي، ته دین کار کوي ستا مالی نقصان کیږي، ته دین کار کوي خلک در پورې بد وایي، نو آیا ته به څه کوي؟ دین کار به پرېږدي؟ نه، دغه هر څه نه بهتر څه شی دی؟ دین کار دی. نو دا د نننۍ سبق درس و. د دې خلاصه ټول سبقونو دا د دنیا فانی ده، دنیا دپاره تیاری کول غواړي. تیاری دپاره موږ سره قرآن دی او حدیث دی. په دې حدیث باندې چې کله موږ عمل کوو نو موږ به د آخرت تیاری کول شي. دا زموږ د ټول درس خلاصه ده. پوه شوي؟ په عبارت پوه شوي، په لفظ پوه شوي، په معنی او مفهوم پوه شوي.